د چا چې نوم غزار شي نو هغه به څنګه پته لګي چې زما نوم غزار شوی او د نوم سلامتي د چا چې نوم غزار شي اسانه طریقه ته خیم نوم پته به څنګه لګي چې زما نوم خراب دی که څه مسله ده. اوله علامت خیم بیا ورته هغې علاج خیم او معلومات د خیم څنګه معلومات کېږي. د چا چې نوم غزار شي د هغه اول خبر دا چې هغه له الټۍ ور زړه به کچه کچه کېږي. دویمه خبر دا چې د هغه به خېټه خرابېږي. دغه رنګ زر زر به واشروم ته منډې وهي او مطلب متیازې به هم نه کېږي خو منډې به وهي زر زر به ځي. دغه رنګې چا چې نوم غزار شي د هغه ملا باندې هم درد کېږي ورسره اسپغوس کې هم درد وي ورسره زړه هم خراب کېږي ورسره او څه ولا خوند نه ورکوي بدن یې خوږېږي اوس بدن کې سستي راشي. که چېرې چا نوم غزار شي هغې اسانه طریقه د خیر کتابونو دا طریقه هم لیکلې ده. دغه چا چې نوم غزار شوي هغه پته داسې لګي لاس په داسې ښکاره کړي او دا اډوکې چې کوم دی دا اډوکې دې څه به لاس ناب کړي. چا چې نوم پځې وي که نه هغه نوم به بالکل لاسه بالکل صحیح راځي ګوره ګوتې وي نه بالکل فکس راغی. د چا چې نوم غزار وي که نه د هغه ګوته به یا داسې بره کېږي دا ګوته دا کشنه ګوته دا به دې لږ شانتې بره کېږي یا به دې ښکته کېږي. نو که بره شوه د ده نوم بره ختلی دی او که داسې دا ګوته ښکته راغله نو دا نوم به د ده ښکته راغلی وي او زړه به دغه کېږي او دې ځای کې به دردونه هم کېږي. نو ښه طریقه دا چې اګس نوم واخله او د هغه د مور نوم او داسې شانتې معلومات وګورئ چې د لس ځل نام کوم بالکل صحیح به راځي. چا چې نوم غزار شوي هغه بالکل مخکې رستو کېږي به. نو چا چې نوم هم غزار شوي هغه داسې کار وکړي په نوم د لاس کې د ځان نه په خپله او د سورت یاسین آیات ته سلام قولا من رب الرحیم دا اول او اخر 3 بار درود شریف او 11 بار دا ویلی او په نوم باندې زور کولی او دغه وظیفه به کولی سلام قولا من رب الرحیم. چې کله آدم کې بیا ودرېږي او دل کې نو پاسه نو ان شاء الله به خپل ته راغلي خوراک به هم صحیح شي خېټه به هم صحیح شي او طبيعت به هم ټیکی وسره. که چا داسې نوم غزار شي د عملو کې بهترین او مجربه طریقه ده. اکثر ملګری زمونږ ایډرس غواړي یا بعضې ملګری زمونږ نمبر غواړي نو زمونږ نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتی فیصل 034 زمونږ ایډرس هم هغې کې شته که څوک به